د حضرت سلیمان ابن ربیعه د دې مبارک راځي. مبارک فرمایي چې د ډیر وخت نه ما به پیسې جمع کولې او ما د حج اراده کړې وه. یو ورځ داسې راله، یو وخت داسې رالو چې د حج ورځې وې. مبارک فرمایي چې زمونږ څه خپل ملګري و راسره او هغې کې زما ورور هم شامل و او مونږ د حج په اراده باندې روان شو، قافله روانه شوه. دا مبارک فرمایي چې کله زمونږ قافله د کوپې ښار ته ورسېده نو هلته دا کوم حجیان چې دي زمونږ هغې قافلې هلته پړاو واچولو او زه داسې د کوپې په دې ښار کې روان شوم. وی ما ځان له د حج دپاره او د دې سفر دپاره ما ځان له څه ساز او سامان برابرولو. دا مبارک فرمایي زه له دې بازار نه لږ مخکې لاړم، وی هلته ما یو ویران کنډر ولیدلو او یو ویران ځای مې ولیدلو او په هغې ځای کې یو مړ خر پروت دی او هغې خر ته یو بیبي ورته ناسته ده او دې سره په لاسو کې چاړه ده د هغې وخت مطابق، یا ورسره چاکو دی او دا د دې خر نه غوښې کټ کوي، غوښې او دا پکتیلې کې اچوي. وي زه دې ته ګورم چې دا ابۍ څه کوي، وي زه یم چې دا ماجرا څه ده، دا څه واقع ده چې دا ابۍ دې مړ خر ته ناسته ده، دا غوښه خو مرداره ده او دا ابۍ په چاړه باندې د خر نه غوښه کټ کوي او پتیلې کې اچوي. دا مبارک فرمایي زه ورته ډېر وخت ایثار وم. وی اخر دا ابۍ چې کله دا تیلې کې غوښه واچوله وی دا روانه شوله د کور په طرف باندې. وی زم ورپسې کور ته روان شوم، رستو ورپسې روان یم. وی دا ابۍ چې کله کور ته ورسېدله او دا کور ته وردننه شوله وی لږ وخت پس ما دوی ته دا ور وډبولو چې زه ووینم چې دا ابۍ په دې غوښه باندې څه کوي، چې آیا دا غوښه پخوي او بیا یې په بازار کې خرڅوي او که نه دا یې پخپله خوري، یا دې غوښې سره دا ابۍ څه لوبه کوي، ځکه چې دا خو مرداره غوښه ده. وی ما چې کله ور وډبولو وی د دې ور نه دننه اواز راتلو، ما ته وی چې څوک یې؟ وی ما ورته وی چې ور آزاد کې زه مسافر یم، زه میلمه یم. وی چې کله دې ابۍ دا ور آزاد کړلو وی د دې په مخ باندې د غربت او د عاجزۍ هغه آثار ښکاره کېږي. او چې زه کله د دوی کور ته وردننه شولم وی د دې ابۍ څلور لوڼه وې، څلوره، او د دوی د کور هغې ګوټونو ته چې ما وکتل، د دوی هغې حالات ته ما وکتل، د دوی د غربت انتها ډېره زیاته وه، یعنې ډېر زیات غریبانان وو. د هغې لوڼو نه یم پته لګېده، کپړې شلېدلې اچولې، د کور هغه دیوالونه چې وو هغه نړېدلي وو. وی دا ابۍ ناسته ده او دا غوښه د خپلو بچو له پخوي، اور ته ناسته ده. وی ما دې تپوس وکړو چې ای ابۍ تا ته پته نشته دی چې دا خو واحد د مجوسیانو مذهب دی چې د هغوی په مذهب کې دا حرامه غوښه هغوی خوري، هغوی دپاره دا حلاله ده او دا خو د مسلمانانو لپاره جایز نه ده دا مرداره غوښه. وی ما ته دې ابۍ وفرمایل چې ای سلیمان ابن ربیعه دا ما ته هم پته ده چې دا غوښه حرامه ده، د دې خوړل جایز نه دي، خو مګر څلورمه ورځ د څلورمه چې زمونږ په کور کې د رزق درک نه لګي، زما لوڼو څلورمه ورځ د خوراک نه دی کړی، زما څلورمه ورځ د ما خوراک نه دی کړی، مګر دا خو موږ له شریعت هم بیا اجازت راکوي چې کله د ستا ژوند ته خطره وي او تا ته د خوراک څه نه میلاویږي نو بیا هغه مردار شی هم د ستا دپاره حلال دی او ته یې خوړلی شي. وی دې ابۍ ما ته ووی چې دا ما ته هم پته را، زه سیده یم، مونږ سیدان یو، مونږ د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک آل یو او دا په مونږ باندې بیا بالکل حرامه ده، خو چونکې عذر دی نو د عذر د وجې مونږ دا حرامه غوښه او دا مرداره غوښه خورو. سلیمان ابن ربیعه رحمت الله علیه فرمایي وی ما چې د دوی دا حالات ولیدل او دې ابۍ راته دا واقعه بیان کړي، زه ډېر زیات خفه شوم، زه په جړا شوم. وی زه واپس رالم د کوپې هغې ښار ته، وی زما چې هغه کومو ملګرو سره زما هغه ساز او سامان پروت و، وی ما د هغې نه هغه خپل دراهم چې کوم و هغه تې ما راواغېستله او ما راوړل دې بیبي له، دې کور ته مې دې بیبي له راوړله. وی اول بازار ته لاړم
وی د 100 دراهمو مې دوی له وخت مطابق نور څومره اشیا و هغه مې دوی له د کور برابر کړله او ځان سره مې راواغېشتل او 400 دراهم مې نغد راواغېشتل او زه دې بیبي له رالمه وی دا مې دوی له ورکړله وی دا ابی ډېره زیاته خوشحاله شوله وی چې ما کله دا دوی له ورکړلې زه واپس د کوپې ښار ته رالمه ما ته هغه خپلو ملګرو وی قافله روانېده یو ملګرو راته وی چې بس سامان راغونډ کړئ راځئ چې ځو د حج په سفر روان یو مزل ډېر دی چې حج له روانېږو دا مبارک فرمایي وي زه په ژړا شومه وی ما هغه خپلو ملګرو ته وی چې زه حج له نه ځم ما خو هغه خپله خبره واپس کړه زه که بیا چېرته مقرر نو زه به بیا حج وکړمه وی ما ته هغې ملګرو وی چې ته ولې د حج نه پاتې شو ته خو راغلی د کور نه د حج په اراده باندې او ته اوس د حج نه پاتې شوې څه وجه ده سلیمان ابن ربیعه دا مبارک ورته دا ټوله واقعه ورته کوي چې دغه شان ما یو ابۍ ولیدله او د هغوی غربت دومره چې هغوی مرداره غوښه خوړله او بل د حضور علیه صلات وسلام مبارک آلو سیده وه نو ما هغه خپل کم چې د حج هغه دراهم و هغه کمې پیسې ما سره وې زما د خرچې هغه ما هغې له ورکړې او د هغې د کور هغه ساز او سامان پې ما برابر کړو ما وی چې د دوی کار پې وشي ما له به الله جل جلاله بیا اسباب برابر کړي زه به بیا لاړ شم حج له وی د خپلو ملګرو ما ته وي دا ټول راته ګویا شو ما ته وی چې تا خو عجیبه غوندې کار وکړو وی ما ته د حج فضایل بیان کړه چې د حج خو دومره فضایل دي او دومره اجر او ثواب پې وله الله ورکوي دومره ګناهونه الله د حج په موقع باندې خپل بنده له رجوي وی ما وی چې نه زما نیت وی جدا و زما منشا بدله وه دا مبارک فرمایي قافله روانه شوله وی چې کله قافله روانه شوه حج له وي زه د کوپې په ښار کې پاتې شومه ورځې تېرېدې واپس وی چې کله دا حجیان واپس کلو ته راتلل او کله د کوپې په بازار کې دا یو اوا خوره شوه چې حجیان را روان دي نو مونږ د حاجیانو له بطور استقبال مونږ د حاجیانو له مخکې ورلو مونږ وی چې د حاجیان کله راځي نو دوی ته مونږ د استقبال په طور باندې ودرېږو وی چې کله زه دوی ته په استقبالیه کې ودرېدم وی دا کوم حاجیان چې راځي وی زه دوی له مبارکي ورکوم وی زه ورته یم چې حج مو مبارک شه د کعبې نه مو طواف مبارک شه د مینا او د مزدلفې هغه تګ مو مبارک شه وی چې کم یو کس له کم یو ملګري له زه د حج مبارکي ورکوم وی هغوی ما له الټه د حج مبارکي راکوي چې ستا چې حج مبارک شي وی چې زه ورته یم چې د کعبې هغه طواف دې مبارک شه وی هغه ما له الټه جواب راکوي چې ستا د کعبې هغه طواف مبارک شه وی ما ورته وی چې واقعي زه خو چې تاسو له د حج دا مبارکي در کوم نو تاسو حج له تللی وې زه خو در نه پاتې شوی وم زه خو د ستاسو نه پاتې شوی وم تاسو ما له د حج مبارکي ولې راکوئ ما ته خپل ملګري وی چې ګوره حج دې مو کو د حج نه واپس هم رالې او ته بیا هم مونږ ته دروغ راته وې ته وې چې یاره مونږ دغه له نه یو تللی زه حج له نه یم تللی وي ته خو مونږ سره په مینا کې وې په مزدلفه کې را سره وې د عرفات په میدان کې را سره وې د کعبې نه چې کله طواف کوله په هغې وخت کې را سره ته به را سره طواف کو روان به وې را سره بس وي ما زه غلی شوم ما دا خبره په زړه باندې وخوړه وي زه کلي ته د قافلې سره واپس رالم وي څه ملګري داسې وو چې هغه د دوی نه جدا راغلي وو وي زه هغې ملګرو له کور ته لاړم او چې زه به کوم یو ملګري له تلم ما به هغه د حج مبارکي ورکوله چې ستاسو حج مبارک شه طواف دې مبارک شه دا مقام دې مبارک شه دې مقام ته تلل مبارک شه وي چې کوم به ورته ما وي هغه ملګري به ما له جواب راکوي چې د ستا دې دا مبارک شي وي ما وی چې دا څه ماجرا ده زه خو په دې باندې نه پوهېږم حج نه زه پاتې شوی یم زه د حج نه پاتې شوی یم نو دوی ما ته څنګه وي چې د ستا دې حج مبارک شي او د ستا دې حج مبارک شي وي زه کور ته رالم وي زه یو بل ملګري له لاړم وي هغه ما ته وي چې ګوره چې کله مونږ ته وایې چې زه حج له نه وم تللی وي تا ته یاد نه شي چې کله مونږ د حضور مبارک سلام له مونږ کله مسجد نبوي ته مدینې منورې ته رالو او په هغې وخت کې دومره رش و وی تا ماله دا تیلی په هغې وخت کې راکړه سلیمان ابن ربیعه رحمت الله علیه ته فرمایي رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وی چې کله تا ماله دا تیلی راکړه په هغې رش کې وی تا ته یاد نشي وی چې ته وې زه حج له نه وم تللی وی تا چې ماله په مدینه منوره کې د روضې مبارکې سره په هغې رش کې دا تیلی راکړه وی دا ستا هغه امانت دی وی ما دا خبره په دې باندې زه چپ شوم ما وی چې دله خو ما تیلی نه ده ورکړی زه خو حج له تللی نه یم
زه خو مدینې منورې ته تللی نه یم ده مال دا تیلی څنګه راکړه چې دې ما ته وایي چې یاره دا تیلی تا ماله په هغې رش کې راکړې ده او دا ستا هغه امانت دی دا واله وي ما تیلی کور ته راوړه وامې غسته تې چې کور ته را روان شمه د شپې خوب اینمه وي درود شریف خپل هغه ورد اذکار مې وکړو وي چې کله د شپې وده کېږم وایي د دواړو جهانو سردار آقای نامدار محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب کې تشریف راوړي وي ما ته وایي چې سلیمانه نور دله څومره دلایل درکمه بس دومره دلیلونه مې درکړل دې باوجود در نور څومره دلایل درکمه چې د ستا حج شوي دی ته په حج کې وې ما ورته وی چې قربان یا رسول الله زه حج له نه متلې زه حج له نه متلې زما چې کم دراهم او خو ما د ستاسو آل ته پرېښودل او خو ما هغې بیبي ته پرېښودله وي زه خو د حج نه پاتې شوی ما ته حضور علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې ای سلیمان ابن ربیعه چې کله تا هغه خپل دراهم زما آل له زما اولاد له یوړله وي په هغې ورځ باندې رب العزال د اسمان نه یو فرشته راولېږله او هغې فرشتې د ستا په شکل کې د دغې قافلې سره په حج کې شریکه شوې وه او د ستا په ځای باندې د کعبې نه طوافونه هم کړي دي د ستا په ځای باندې د مینا مزدلفې هغه مقاماتو ته هم تللې ده د ستا په ځای باندې دا مال مسجد نبوي ته هم راغلی ده دې زما سلام هم کړی دی وي زه ورته یم وي زه په جلا شومه وي حضور علیه صلات وسلام مبارک ته وي حضور علیه صلات وسلام مبارک راته فرمایي چې جبرائیل علیه السلام راغی او الله جل جلاله فرمایي چې اے سلیمان ابن ربیعه ته ووایه چې تر ورځې د محشر پورې به تر ورځې د محشر پورې به دغه فرشته چې هر کله د حج دا موقع راځي دا به د ستا په ځای باندې حج له ځي او دا به د ستا په ځای باندې هغه ثوابونه به دا د ستا په عملنامه کې لیکلي کېږي ما حضور علیه صلات وسلام مبارک ته وفرمایل چې قربان دې تیلی کې څه دي دا ما ته میلو شوې ده ما ته حضور مبارک فرمایي چې دا تیلی هغه تیلی وه دا زما د طرف نه تا ته درغلې ده تا چې کوم 600 دراهم زما په اولاد باندې خرج کړي دي دا د هغې بدله ده ما چې هغه تیلی ازاده کړ په هغې کې 600 دراهم په ځای باندې 600 دینارو وی چې هغه ما وکتله نو هغه حضور علیه صلات وسلام مبارک ما ته د هغې اولاد سره چې وله کومه ما مینه کړې وه هغه کم خپل حج مې ورته پرېښې وو خپلې پیسې مې په دوی باندې خرج کړې وې وی د هغې په ځای باندې ما له حضور مبارک 600 دینار په هغه تیلی کې راکړله او ما ته هغه ثواب هم میلو شلو ما ته هغه ثواب هم میلو شلو او ما ته هغه د حضور علیه صلات وسلام مبارک دیدار هم د هغې د وجې میلو شو ولې د حضور علیه صلات وسلام مبارک د اولاد سره مینه وکړه خپل هغه کم د مال او متا چې و د حج دپاره هغې کومه راجمع کړې وه هغې د حضور مبارک د اولاد دپاره قربان کړه چې نیت دې صحیح وي چې نیت دې صحیح وي نو که ته د حج نه پاتې شي کم انسان چې د حج نه پاتې شي د هغه پاسپورټ کې څه مسله راشي یا څه بل څه مسله راشي یا بیمار شي څه بل عذر ورته راپېښ شي هغه پیسې بیا په کار دي چې په خپل چمګاون کې وګوري سید وګوري داسې نور غریبانان وګوري هر یو غریب چې وي هغه باندې هغه خپله خرچو کې پیسې پې ولګوي رب العزال خو بیا هغه له یو په 10 چنده باندې څه کوي د هغې هغه اجر او ثواب ورکوي او دا خو رب العزال په قرآن عظیم الشان کې فرمایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها چا چې زما دپاره زما د رضا دپاره یو نیکي وکړه یو خرچ یې زما په لاره کې وکړو زه به د هغې یو په 10 باندې یو په 10 چنده باندې زه د هغې اجر او ثواب وله ورکومه الله جل جلاله دې